أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومصليا أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل معلوم لك. شمائل أحسن الشمائل شروع خپل نبی داسې وپېژني لکه لیدلی چې موږ نو اوس تندی مبارک وایو. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د تندي ښکلا داسې وه چې ورین خلاص پراخ نرم او ښایسته تندی مبارک یې و. امام ابي سعید رحمت الله علیه مبارک، د امام ابن عساکر رحمت الله علیه مبارک د حضرت علی کرم الله وجهه مبارک څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک تندی مبارک واضح او ښوی و. طبقات الکبرى تاریخ دمشق. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک تندی مبارک به ډیر ښایسته نورانی خوله کوله. علامه نبهانی رحمت الله علیه په حواله د خطیب البغداد، ابن عساکر او ابو نعیم او د دیلمی رحمت الله علیه مبارک د عائشه صدیقه رضی الله عنها مبارک څخه نقل کوي چې دا مبارک وایي زه ناسته وم څرخی مې ودی پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د چوټو په کنډلو اخته و، خو د کار په دوران کې تر مبارک تندي خولې را روانې وې، خو د دې خولو سره یو قسم نور ځلا را پورته کېدله. د دې شانداره ښکلا زه په ډېر سخت حیرت کې واچولم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک چې راته فکر شو نو ویې ویل چې ولې داسې حیرانه یې؟ ما بیان ورته وکړ چې دا ستا د ښایسته خولو چې کوم ستا ښایسته خولو ته چې ګورم یو قسم رڼا او ځلا ځینې راولاړېږي. عایشې صدیقې رضی الله عنها مبارکې ورپسې زیاته کړه چې که چیرې ابو کبیر الحذلي چې دا په عربو کې یو ډېر نامتو شاعر و ته لیدلی وای نو دا به ورته معلومه سوې وای چې ته د شعر او شاعري ډېر لایق یې. بیا بی عایشې صدیقې ام المؤمنین رضی الله عنها مبارکې د شاعر ابو کبیر الحذلي هغه دوا بیتونه و پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته زمزمه کړل چې په هغو کې شاعر د خپل یو محبوب د حسن ستاینه کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک چې د بی عایشې صدیقې ام المؤمنین رضی الله عنها مبارکې دا خبرې او اشعار واوریدل نو دومره خوشاله شو چې بی عایشې صدیقه ام المؤمنین رضی الله عنها مبارکه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک راولاړ شو او زه د دوه سترګو په مابین کې مچکم. بیا یې راته وویل چې الله جل جلاله دې جزای خیر درکړي. زه نسم ویلی چې زه ستا په خبرو څونه خوشحاله شوم. جامع الجمرات، تاریخ بغداد، تاریخ دمشق، حلة الاولیاء، مسند الفردوس. د دې حدیث شریف په پای کې امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه مبارک هم نقل کړی دی. امام بیهقی رحمت الله علیه مبارک د حسن بن علی رضی الله عنه مبارک څخه هغه د خپل ماما څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک پراخ تندی و. دلایل نبوت. امام نبهانی رحمت الله علیه مبارک روایت نقل کوي د یو صحابي رضی الله عنه مبارک څخه چې هغه مبارک و فرمایل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک غټ او پراخ تندی و. وما علینا الا البلاغ المبین.